الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قساس فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. مخکې آیات کې الله رب العزت د کافرو سره د جنگ کولو حکم کړو، خو په طریقې د اقدام سره، لکه څرنګه صحابه کرامو جنگ کول دین د پاره خو هغه اقدامي او همدارنګه مو تاسو ته د خبرې حکم دی. مفسرینو دی آیات لاندې لیکلي چې دینه مراد هغه جنگ او جهاد مراد دی چې هغه اقدام وي. اقدام مطلب دا چې مو تاسو مخ ته کافر ته ورسوم دعوت په دین ولا ورکوم او کوم ځای کې دوی رکاوټ جوړیږي هغه ځای کې به دوی سره جهاد وکړي. او دینه آیاتونو کې الله رب العزت ذکر کوي الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قساس. دا آیات چې مفسرین ذکر کوي شان نزول دي د سوره حدیبیه په موقع باندې نازل شوی دی، عمره قضیه باندې. په دې طریقې سره چې کله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شپږم کال د هجری باندې عمره لپاره روان شول، چې کله د سوره حدیبیه مقام ته ورسېدل نو هغه ځای کې دغه مشرکان ایثار که او مخ ته مکې طرف ته نه پرېږدول. نو هغه ځای نبی کریم صلی الله علیه وسلم راواپس شول او الله رب العزت دغه وعده ورسره وکړه په اووم کال باندې چې تاسو به دې مکې ته به داخلېږو او همدارنګې عمره او همدارنګې حج وغیره دا به تاسو ادا کوو به بیا. نو علما ذکر کوي دغه آیات چې داندې باره کې نازل شوی دی. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د خپلو ملګریو نه په اووم کال د هجرت باندې مکې ته لاړ او کوم قضای عمرې چې شوي وه هغه ټول احکامات چې هغه بیا ادا کړي وو. او بل دا چې والحرمات قساس د عزت او شان چې کوم دي ټول دا بدلې دي. په بدلې مقصد دا چې کله چې دغه کافر او مشرک لکه کومې عزتمند میاشتې دي ذوالقعده ذوالحجه محرم وغیره دغه لحاظ نه ساتي او همدارنګې کوم د عزت والا شیان دي لکه جومات مدرسه علما او همدارنګې نیکان خلک دین ته نه پرېږدي دین بې عزتي کوي نو بیا تاسو هم لحاظ مه ساتو، بیا دا سره جنګ او جهاد کوو. بیا دوی دا خبر نشته چې دا عزت والا میاشت دی مو به تکسب مسلمانان به او کافر به ظلم زیاتی کوي نه، بلکې دوی بیا د دې والا بدلې اخیستل پکار دي، بیا دین دپاره دفاع کول پکار دي. خو ګوره دغه یو دین یو داسې خالص دین او یو داسې درس او تدریس ورکوي، یو داسې سبق ورکوي چې همیشه دپاره د امن او د خیر او برکت والا وي. وګوره چې کوم ځای کې د عزت والا میاشت وي نو هغه ځای کې الله رب العزت مسلمانانو ته حکم دا کوي چې تاسو اقدام مه کوئ ورباندې، چې کله دا کافر دیو چې نه سمیږي نو هغه نه پاس بیا تاسو یې مه پرېږدو، بیا د دین بې عزتي او دین سپکې ته به هېڅ کله هم دوی نه پرېږدو. بیا نو دا آیات دې باره کې نازل شوی دی الشهر الحرام بالشهر الحرام، عزتمند میاشت چې دی بالشهر الحرام په مقابله د عزتمندو میاشتو کې دي. والحرمات قصاص ټول د عزت والا شیان دا خاوند د بدلې دي، مطلب چې دا کوم عزتمند شوي نه دي د دین د نښو نه دي. که دوی بې عزتي دا کافر کوي نو تاسو د دې را دفاع به کوو، د دې بدل به اخلو. فمن اعتدى علیکم که چا هم تاسو باندې زیاتی وکړه نو فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، نو تاسو به سزا ورکو د هغه زیاتي والا چې کوم زیاتی کړی دی تاسو باندې، یعنی هغه زیاتی موافق سزا به ده او کافرو ته بیا تاسو ورکوو به. واتقوا الله ویرې کو د الله تعالی نه پرهیزګاري اختیار کو.
واعلموا ان الله مع المتقين یقینا په دې خبره باندې پوه شو تاسو چې الله تعالی سره د متقینو نه دی یعنی د الله تعالی امداد چې د متقینو خلکو سره پرهیزګارانو خلکو سره وي همیشه د پاره کوم خلک متقی وي پرهیزګاران وي نو هغه ته بیا الله تعالی دنیا او آخرت کې کامیابی ورکړي الله تعالی موږ ته ټول متقین جوړ کړي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب